سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. صدق الله العظيم. طول حاضرین درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسان پیدا کرے دے او پا انسان باندے دا اللہ مکمل واک او اختیار دے. د انسان هم الله پیدا کړي، د بدن هم الله پیدا کړي، او د بدن نه علاوه د خارجي ټول عالم الله پیدا کړي. الله په انسان باندې باز پابندۍ لګولې دي د انسان د کامیابۍ د پاره. پدې کې د انسان د دنیا او د آخرت فائدې دي. نو د انسان د فیدو حواله سره الله رب العزت په خزو باندې د ستر او د پردې او د حجاب باز پابندیاں لګولې دي، او په دې کې د خزو د پاره د ټولو نه زیاته فایده ده، او دای د دې د پاره لګولې چې د خزو عزت کې نورم اضافه وشي، او د دې ستر او د پردې او د حجاب نه دا معلومیږي چې خزه یو قیمتي اساسه ده د انسان او یو قیمتي سرمایه ده د انسان. ځکه دنیا کې قیمتي چیز انسان پټ ساتي او داغي حفاظت کوي. سونا او چاندی قیمتي چیز دی، چرته به تاسو لاس کې خلکو سره نه لیدلی چې خلکو لاس په لاسې ګرځي، بلکې حفاظت سره ګرځي. که په غاړه کې هم اچوي نو تار پکې اچوي، که په غوږ کې اچوي نو کونډو سره اچوي چې څوک دا قیمتي چیز چېرته غلا نه کي. او دارنګې عزتمندو چې کله شادي بیانه پسې سنبال کی نو بیا خزانه کېږدي، لاکر کېږدي،
او یا یو پټ ځای کې محفوظ دي. ماشومانو له څوک سونه او چاندي نه ورکوي د دې وجې نه چې ضایع نه شي. نو د دې وجې نه عزتمندو ښځې له ستر او پرده کول د دې قیمت طرف ته اشاره ده. دې ته اشاره ده چې دا ښځه ډېره زیاته قیمتي ده د سونی او د چاندي په شان. پیسې انسان سره ډېرې شي نو بینک والا له لاکر علی او هغه له پیسې ورکوي د دې حفاظت کوه. نو عزتمندو قیمتي سیز انسان پټ ږدي محفوظ یې ږدي. نو دې حوالې سره عزتمندو ښځم یو قیمتي او انمول هیره ده او اساسه ده. او کم سیز چې ښه وي عزتمندو هغه اکثر پټ وي. قیمتي خبرې خلک په زړه کې پټې ساتي. په سترګو کې حیا پټه پرته وي. په دوکان او په کور کې قیمتي څیزونه پټ پراته وي. پل او فروټ او د خوراک څیزونه خلک د جراثیمونه او د وایرسونو او د ګندګۍ نه محفوظ ساتي. سالن چې پوخ کی په کټوۍ باندې او پتیله او دیګچی باندې سر کې غسل خلک تهذیب ګڼي. وې دا قیمتي څیز دی خراب نشي. نو دې ټولو مثالونو کې اشاره ده چې د ښځې دپاره حجاب کول، پرده کول او د بے حیايي نه ځان ساتل دا د ښځې زیب و زینت دی او دا د ښځې قیمت طرف ته او فضیلت او عزت طرف ته اشاره ده. د دنیا ټولو قومونو کې 200 کاله مخکې انګریزانو کې، یورپي ممالکو کې او مغربي خلقو کې هم تاسو د هغې جامه وګورئ، هغه ډېره د حیا جامه وه. انګریزانو هغو خلقو به هم لوی لوی کپړې اچولې، لوی لوی آباګانې به اچولې او دا شان عزتمندو ډکې ډکې او پیړې پیړې کپړې به استعمالولې. خو وقتاً فوقتاً عزتمندو دا وبا راوخوره شوه او انګریزي ممالکو سوچو چې مسلمانان کمې طریقې سره موږ بے حیا کولی شو، نو د ښځو فتنه او د بے حیایي فتنه په خوږو خوږو نومونو او ترسکونو نومونو سره ارادن نه کړله چې موږ د ښځې حفاظت کوو، ښځې له ترقي ورکو او وومن پروټیکشن او د ښځو دپاره حفاظتي ادارې جوړې کړلې او هغې کې چې کومې ښځې کار کوي هغې خپله حیا سره څه تعلق نشته او هغې کې اکثر داسې ښځې دي چې هغوی طلاق شده ښځې دي او هغوی د خاوندانو نه د بد اخلاقۍ د وجې نه بیلې شوي دي او هغوی هغه خاندانونو نه د هغوی د زبان درازۍ د وجې نه او د هغوی د نورو مختلفو غلطو صفاتو د وجې نه د معاشرې نه ویستلی شوي ښځې دي او هغوی ته دا خبره عبرت نه ده ګرځېدلې او خپل ځان ټیک کولو په ځای باندې الټا د سړو خلاف او اسلامی معاشرې خلاف، د علماو خلاف، د قرآن او حدیث خلاف اوس هغوی معرکې کوي او زمونږ په ملک هم په اسلام آباد یا په دغه علاقو کې د ښځو یو میلیون مارچ د انعقاد باقاعده ښځو یو دعوه کړې ده چې مونږ به کوو او په هغې کې ښځو مختلفو مخکې مختلفو ښځې را جمع شوي مختلف بینرونه اوچت کړي وو. په هغې کې د ټولو نه لویه خبره هغوی چې کول هغه دا وه میرا جسم میری مرضی، زما بدن زما مرضی، زما خواهش زما مرضی او په هغې کې مختلفې بینرې وي او ما ته په طلاق اغستلو باندې فخر دی. دا جملې زه په دې فخر کوم چې زه طلاق یم او دغه رنګې د سړو خلاف مختلف نازیبه جملې او حالانکه سړی د دې پلار هم دی، سړی د دې رور هم دی، سړی د دې نه پیدا معشوم هم انسان دی، سړی دی، الګ دی، مرد دی، د دې ټولو خبرو پروا نه کول او د سړو خلاف جملې او ارتې کېناستل او ویل زه داسې کینم زما به څوک څه وکړي.
نو دا ټولي جملې دي عزتمندو او بعضو سړو ته د سپو پټې اچولي دي او په لاس کې نیولي دي دا ټولې خبرې عزتمندو دوی کړي دي او د دوی مخکې اراده ده سړو له دینی طبقو له موږ له په دې باندې څه کول پکار دي څه ریاکشن پکار دی سره د عمل پکار دی قمقل انسان چې یو کار کوي هوښیار انسان به منې کوي که هوښیار انسان یې نه منې کوي نو دا قمقل به دومره قمقلتوب وکړي چې د هغه په قمقلتوب په سیلاب کې به هوښیاران هم لاوشي او دوی ته به هم نقصان را رسي یو ماشوم کور کې تیلی بلی نو پلار یې منې کوي نو هوښیاره ښځه وایي خوشحالېږي وایي او دا لږ ووهه چې منې شي او قمقله ښځه څه وایي زما بچی دی څه ورته مه وایه لوبې کوي هغه تیلی بل کې ټول کور چې کم دی وسوځئ نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت د دنیا مشري الله اول آدم علیہ السلام پیدا کړی دی وروسته حوا بیبي پیدا کړې ده الله د دې اقسم کولی شو الله دې ته اشاره وکړه که د دنیا نظام چلیږي د دنیا مشري پکار ده د دنیا واک اختیار ظاهري تصرف پکار دی نو هغه سړي له پکار دی خود بل طرف ته ښځه پیدا کړه نو دې طرف ته اشاره وکړه چې ښځه څه ابس مخلوق نه دی او دا سړی ټول کارونه نشي کولی بعضی کارونه داسې دي چې دا به ښځې ته پکې انتهایی محتاجي د دې وجې نه الله رب العزت په جنت کې او د جنت په زندګۍ کې چې هر قسمه خوشحالي شته بیا هم د ښځې کمې انسان ته محسوس کړو چې د ښځې کمې تا ته محسوس کېدل پکار دي او ښځې پیدا کړه نو ښځه خاوند سړی او ښځه لازم او ملزوم دی خو بعض اوچت کارونه دي هغې ساړي ته وسپارل د بار کارونه دي حکومتي کارونه دي دولتي کارونه دي معاشي کارونه دي د سفارت کارونه دي دا به سړی کوي الله قرآن کې اعلان وکړو الرجال قوامون علی النساء سړی به واکدار وي سړی به نگرانان وي سړی په دې خبرو پوهیږي او ښځې ته د کور زندگی حواله کړه نو ښځه عزتمندو اسلام ول ډېر عزت ورکړی دی نو چې څوک دا آواز کوي میرا جسم میری مرضی زما بدن زما مرضی دا جمله غلطه ناره ده د ښځې حقوق منګم منو د ښځې حقوق د ټولو نه زیات اسلام ورکړي دي د اسلام نه مخکې ښځو سره ناروا سلوک کېدلو د اسلام نه مخکې ښځې یو زناور ګڼل کېدلو چا به ورته جانور ویلو چا به ورته زناور ویلو چا به ورته شیطان ویلو چا به ورته بلا ویلا چا به زنده درګور کولی ژوندی به په ځمکه خښولی چا به وله میراث کې حصه نه ورکوله چا به یو بنده د دنیا نه ګڼلو چې خاوند به مړ شو په اور کې به ستی کوله اسلام رالو اسلام ښځې له یو بهترین حقوق ورکړه بهترین حقوق یې ورکړه بعضې کارونو کې ښځې له دومره عزت ورکړی چې د سړي نه هم زیات عزت ورکړی بیا ښځه ولې دا اعلان کوي چې زه د سړي برابر کېږم موږ ویو تا ته د سړي نه هم بعضو ځایونو کې زیات عزت درکړی شوی دی دا خو ته په اسلام اعتراض کې ته په دین اعتراض کې ته د اسلام په حقانیت باندې اعتراض کې ته د پاکستان په قانون په آئین باندې اعتراض کې ته د پاکستان چې کوم مشران دي په هغوی اعتراض کې زما بدن زما دے راشه قرآن نه تپوسو کا قرآن سوئی قرآن وی پیغمبر تا اے زما پیغمبرا دا اعلان اوکا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین زما ټول منزنا زما ټول عبادتنا زما ژوند زما د مرګ نه بعد زندگی دا ټول چې کوم دی د الله د رب العالمین دا وبذالک امرتو په دې خبره باندې ما ته حکم شوی دی زه به شرک نه کوما او زه به دا خبرې ته سر ږدما نو زمونږ بدن د الله دی زمونږ ظاهر د الله دی زمونږ باطن د الله دی تر دې پورې انسان ته ګور الله څومره شرافت ورکړی دی او دا انسان بدن ټول هر څه د الله دی الله په انسان باندې خودکشي حرامه کړې ده که دا بدن ستا دی پکار دی چې تا ته خودکشي جایز وي انسان خودکشي نشي کولی او خپل ځان
نشي پانسی کولې. دغه رنګ انسان خپل اعضا بل نشي ورکولې. زما لاس تا، زما سترګه ستا، دا انسان بل نشي ورکولې. تر دې پورې انسان خپل وینه بغیر د ضرورت نه بل چاله نشي ورکولې. انسان یو ښځه د خپل مور بیبي دا خپل بچی له 2 کالو پورې پي ورکولې شي. 2.5 کالو نه چې غټ شي یو ساس کې چې د زوی په خوله کې اچي د هغې دپاره حرام دي. همدغه پی دي، همدی بچی دی. خپل غټ بچی له خپل پی نشي ورکولی، خپل خاوند له خپل پی نشي ورکولی، خپل پلار له خپل پی نشي ورکولی، د خپل بدن وینه بل چاله نشي ورکولی سوا د انتهایی ضرورت نه چې مري یا سخته اپریشن وي. دا ټول حرام دي. نو کم د زمونږ مرضي، زمونږ مرضي نشتا. بیا انسان باندې الله اوقات راولي. الله استا څنګه مرضی دا، ته خو دنیا تخپل مرضی سره راغلی هم نه دی. هغه ورځ دې هیر شوه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان هغه ورځ دې هیرې شوې ستا نوم نشان نو، نه په اوبو کې موجود وي، نه په صحرا کې موجود وي، نه دنیا کې موجود وي، نه اسمان کې موجود وي. ستا خو نوم او نشان هم چا نه پیژانده. ته ما دنیا ته راوړې، تا نه هغه دور هیر شو. او بیا ته ماشوموالي کې رالی محتاج وي. لاس کې د طاقت نو، خپو کې د طاقت نو، سترګو کې د صحیح طاقت موجود نو. لاس دې موجود و څه دې نشي نیولی. لا لک ید تبتش، لاس کې د طاقت نو چې څه دې نیولی وی. لا لک رجل تمشي، داسې خپې دې نه وي چې ته پې ګرځېدلی وی. کم دې طاقت؟ ته خو هر حال کې الله ته محتاج. او بیا چې کله ستا دن به دن غټېدلې، ستا په خپل عمر باندې طاقت نشتا، په خپل ماشوموالي دي طاقت نشتا، لاړې غټ شوې. تا دا طاقت نو چې ته جنۍ پیدا کېږي که الګ پیدا کېږي. کومه جنۍ غواړي چې زه جنۍ پیدا وې؟ بعض وخت یو الګ دا غواړي چې زه جنۍ پیدا وې. نه نه، دا د بل چا مرضي ده. دا ستا بدن په اول ورځ ستا طاقت نو چې ماشوم شوې ستا طاقت ختم، ته بل ته محتاج. بیا غټ شوې ستا طاقت ختم، د ماشوموالي طاقت دې ختم. بیا واپس بوډا شوې، بیا دې طاقت ختم. بیا آخره کې د مرګ پنجې تا کې خښ شوې. اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. بیا چې مرګ در کې خپل پنجې خښې کړلې، ستا بدن او ستا مرضي نه وه او ته د دنیا نه لاړې. تا نه غوښتل، تا ویل د لور واده کول دي، تا ویل زه دویم واده کوما، تا ویل زما بچې به غټ شي، تا ویل زه به دا به دفتر ته زما، زه به کور جوړوما، زه به بلډینګ جوړوما، زه به ترقي کوما. ستا په ټولو ترقۍ باندې اوبه رالې او ته خپلې مرضۍ ته پرې نه غوستې. انسان په خپل ځان باندې څه اختیار دی؟ انسان بیماریږي، څوک غواړي چې زه بیمار یم، زما بدن دی، زما طاقت نشتا. انسان مرګ نه غواړي، مرګ پې راشي، زما طاقت نشتا. نو دا نعره غلطه نعره ده، میرا جسم میری مرضی. دا نه دی ویل پکار. د ښځو د حق نعره لګول صحیح خبره ده چې موږ له حق پکار دی چې د ښځو حق څوک خوري، شریعت ولا حق ورکو، شریعت ولا څه حق ورکو. اسلام ښځې له حق ورکړی دی چې کله ماشومه وي پلار حق په پلار باندې دی، چې کله غټه شي حق په رور باندې دی، چې کله د واده قابل شي حق په خاوند باندې دی، چې کله خاوند مړ شي حق په بچو باندې دی او په زامنو باندې دی. تعالی خو هر حق ملاویږي. څومره عزت ورکړو د اسلام نه مخکې به د زناورو په شان تا ته قتل کېده. اسلام آواز ولګو چې دام یو انسان دی. ستا نفقه په پلار مقرره کړه، کله په رور مقرره کړه، کله په خاوند مقرره کړه، کله په بچو باندې مقرره کړله. او تعالی خاوند ته وویل چې ته پردی لور کور ته راوړې، بیل پالنګ به ورکې، بیل بیډ به ورکې، بیل کټ به ورکې، بیل کمره به ورکې. تی د خپل مور نه جدا کړلې. تا دپاره چې کوم دی دا الګ د خپل مور نه جدا شو، د خپل پلار نه جدا شو. پهله به د پلار په کمره کې سملاستو، او ستا کمره کې سملی. پهله به د مور په کمره کې سملاستو، او ستا په کمره کې سملی. د مور نفقه په واجب ده، ستا نفقه په واجب ده. دا ټول حق. انسان دا اوچت انسان چې بادشاہت دا کوي، ستای خادم جوړ کړو. لوی بادشاہ دی، ټول رعایا هغه ته سلام کوي. بادشاہ چې کوم دی ستا خادم دی، ستا کور ته تالن وړی راوړي. بادشاہ له خلق کپڑی راوړي. ستا بادشاہ ستا خادم دی، تاله کپڑی راوړي. بادشاہ له خلق خوراکونه ورکوي. ستا بادشاہ خاوند ستا د پاره غلام دی، تاله خوراکونه مهیا کوي. څومره لوی عزت. بادشاہان د ښځو خادمانو ګرځول.
او بیا عزتمندو ته د بچو د پاره جنت جوړ کړي او دغه نه په میراث کې د حصہ پیدا کړه کمور خپل حصہ کلوري خپل حصہ کخزه خپل حصہ کخور خپل حصہ د ټولو حصے چې کوم دی بیان کړي بیا قران کې د خزو حصے اصلا بیان کړي دي د سړو حصے تبعا بیان کړي وې سړو له بسمره ورکه وې د خزو په شان به ورکه د خزو حصے اصل وګرځوله بیا چې تلګه غټه شوي څومره عزت یې درکړو ته د واده وخت ته ورسېدې بلوغ ته ورسېدلې تا پسې ښکلې رشته راله لس پنځلس کسان رال ښځې رالې بله ورځې نکریزې راوړې بله ورځې جوړې راوړې بله ورځې صندقان راوړه بله ورځې تاله پیزار راوړو واده ستا 10 کاله بعد دی 15 کاله بعد دی اوسه پورې الکان او سړي راځي تاله چې کوم دی نکریزې راوړي تاله صندقان راوړي تاله کپړې راوړي وایي ولې وایي دا په موږ ګرانه ده زموږ کور ته راودېږي د مخکې نه تاله چې کوم دی انتظامات کوي به چې ته غټه شوې تا پسې ښکلې موټر کې رال موټر اسې مزیدارو ویل نه دې باندې سیرې ولګوئ دې باندې د ګلاب پاڼې ولګوئ په دې باندې د انځر ګلونه ولګوئ ولې موږ ناوې پسې زه دومره عزت دی پکار دا دی لاشه هندوستان ته خلکو ته وګوره جینۍ م ورکوي پیسې م ورکوي تاله چې کوم دی مهر م میلاو شو تا ته عزت م میلاو شو تا پسې خلک کور ته رال سپینګیري کسان پکې شته نوجوانان پکې شته پټاخې لګې دی چې کوم دی کېږي ډزې کېږي ستا دپاره خلک څومره سینګارونه کوي څومره پیسې ستا دپاره ضایع کېږي ولې ستا د وجې نه هلک ته څوک ګوري نه ټول د جینکۍ دپاره تیاری نه شروع وي ښځې له اسلام دومره عزت ورکړی دی زموږ معاشره له دومره عزت ورکوي نو دومره زیات بیا په ډولۍ کې کېغوستلی شوې په موټر کې کېنولی شوې پردې د سره څوک نه پرېږدي خپل ډریور بندوبست وشو تا سره مشرانې ښځې کېنولی شوې بیا ډولۍ کې کېنولی شوې ډولۍ جینکو اوچته کړه ښځو اوچته کړه که سړو اوچته کړه څلور سړي را لګیا دي یو جینۍ په خپلو اوګو باندې اوچته کړې ده یو لرګی یو نیولی دی بل لرګی بل نیولی دی نور ته څه عزت غواړې څلور سړي دا حاجیان دي دې کې قاریان دي دې کې عالمان دي وایي نه خیر دی موږ ورته یو دا جینۍ ده ولې اوچتوئ وایي نه دا زموږ د کور شهزادګۍ ده دا به موږ په خپل اوګو باندې چې کوم دی خپل کور ته بوزو دا څومره عزت دی سړی خو چا اوچت نه کو سړي له چې کوم دی وروره په پالنګ کې هسې ټوپونه ورکوي نورم کله ورمیګ مات شي کله سټ مات شي او جینۍ په ډولۍ کې کېغوستي سنگار کړی بوسي دا څومره عزت دی بیا هم ته په اسلام اعتراض کې چې اسلام کې زما عزت نشته په اسلامي ملک کې زما عزت نشته تاله خو هر کور کې عزت ملاوي هر کور والا ناوې پسې ډولۍ وروړي که نه موټر ورپسې ورولي که نه دا ټول عزتونه ورکوي سړی چا هم ډولۍ کې کېننول نو بہرحال عزتمندو بل طرف ته تعالی الله رب العزت څومره دغه درکړو چې یو جینۍ څوک وکړي د هغه قریبي رشته دارو سره به نکاح نه کوي چې دې ته تکلیف میلاو نشي یو جینۍ سره نکاح وکړه اسلام وایي خیال ساته اے مرده اے سړیه د دې ترور سره به نکاح نه کې د دې ورېرې سره به نکاح نه کې د دې خورزي سره به نکاح نه کې د دې مور سره به نکاح نه کې د دې خور سره به نکاح نه کې څو پورې چې دا ستا په نکاح کې موجود وي ستا د زړه دومره خیال وساتو د دنیا ټولې ښځې حلالې کړې خو چې کمې ښځې عموما بنو له په خپلوانو باندې ډېر زیات دغه ورځي چې د دې خپله کور ته راشي په دې باندې وله ډېر زیات غیرت ورځي نو ستا خپلوانې ښځې ستا په خاوند باندې حرامې کړې ستا د عزت ته وجې چې ستا تا ته ټیس ونه رسي تکلیف درته ونه رسیږي چې کله ته مور جوړه شوې تاله 3 حقونه درکړه او سړي له یو حق ورکړه نبی علیہ السلام لراله سړی ما باندې د چا حق زیات دی امک 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 3 ځلې سوال وکړو 3 ځلې ورته د مور حق د مور حق د مور حق د پلار یو ځل بیان وکړو نور ته څه غواړي د اسلام خلاف را پاسېدلې د اسلام آباد په سړکونو باندې به ګرځي اوازونه به لګې راشه اسلام مطالعه څومره عزت یې درکړې تعالی ستا په پرورش باندې چې کومې د جینۍ پرورش وکړو څومره عزت یې درکړو څوک چې د یو لور د 2 لور چې کوم دی پرورش وکړي ستا د پرورش د وجې نه الله ستا په پلار باندې جنت واجب کړو دومره خیال ساتلی او څومره نوکران یې دله مقرر کړو پلار دی نوکر خاوند دی نوکر رور دی نوکر بچی دی نوکر نو بهرحال عزتمندو
ښځې له الله ډېر عزت ورکړی دی. تاسو ګورئ موږ تاسو ته په سړو دومره بیانونه کوو څومره چې د ښځو درته بیانو. علما کرام تاسو ګورئ د دې ښځو څومره حقوق بیانېږي. نو په خپله عزت ښځو له خپله نیلام کول نه دی پکار. موږ وایو ښځې ته دا غواړې جینۍ ماډرن جوړېږي، ته دا غواړې چې ته د محفل شمه جوړه شي. موږ وایو چې ته د کور ډیوه او چراغ جوړ شي. موږ تا ته د کور د عزت ډیوه جوړول غواړو، ته د هوټل شمه ځان نه جوړول غواړې. موږ تا نه د کور ملکه جوړول غواړو، ته ځان نه د هوټل خادمه جوړول غواړې. موږ تا نه مور جوړول غواړو، سسټر ډاټر جوړول غواړو، مادر جوړول غواړو، ته ځان نه ګرل فرینډ جوړول غواړې. ته په خپل عزت نه پوهېږې. موږ وایو ستا پیدا کېدل مبروک دي، ته وایې د ښځې پیدا کېدل منحوس دي. ته ځان نه منحوسه جوړول غواړې، موږ تا نه مبروکه جوړول غواړو. موږ وایو ته خو هغه ښځې چې الله رب العزت د آدم دپاره د هوا په شکل کې د آدم د زړه تسکین پیدا کړې، او ته څه کې ته ځې هوټل کې ګډېږې، او ته ځان نه اداکاره جوړې، ته ځان نه ډمه جوړې، ته ځان نه آوارګي پیدا کې. الله تعالی عزت درکړه، د آدم د زړه تسکین پیدا کړې، او ته په بازارونو کې ګډېږې، او ته د بنیادم دپاره د بې سکونۍ ذریعه جوړېږې. ته د مور او پلار د سترګو تورې، ته د مور او پلار او د خاوند د سترګو ستاره، او ته ځان نه چې کوم دی اداکاره او دغه رنګې د هوټلونو د فلمونو ستاره جوړې. تعالی الله ډېر عزت درکړی. دا کمې ښځې دي عزتمندو چې ښځې خرابوي؟ دا هغه ښځې دي چې امریکې نه او یورپي ممالکو نه او مغربي ممالکو نه راغلي. زمونږ ښځې د ټي وي په ذریعه باندې، د مارچونو په ذریعه باندې او د دې ذریعه باندې د کورونو نه بار روباسي. شاعر وی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. وی د خپل ځان فکر وکا، غیر ته چې کوم دی سر مخکته کوه، نه به دې من پاتې شي نه به دې تن پاتې شي. الله تعالی ډېر عزت درکړی. نو اسلام د وجې نه ښځو ته ډېر عزت میلاو شوی دی. وی موږ د سړو برابر کیږو. ښځه وی موږ د سړو برابر کیږو. موږ ما تاسو ته مخکې بیان وکړو ښځه د سړو نه په دغه اعتباراتو سره اوچته ده. ته د سړو برابر کیږي. راشه نبی علیه الصلاۃ والسلام وی کمه ښځه چې د سړو شکل اختیاري په دې لعنت دی، کم سړی چې د ښځو شکل اختیاري په دې لعنت دی. ته لعنتي جوړېږي. موږ تا ته د رحمت تعلیم درکوو. ښځه سړی نشي برابر کېدی. د خپل ښځې خپل ډېر لوی عزت دی، هغې ته سړی نه رسي. د سړي خپل دومره لوی عزت دی، هغې ته ښځه نه رسي. در چا خپل کارونه دي. وایي موږ د سړو برابر کېږو. څنګه برابر کېږي د سړو؟ ٹھیک دا سبا به سړیم اعلان وکړي بعض کارونه موږ پرېږدو، موږ ته د ښځو برابري. بعضې کارونو کې موږ سړي ښکته کړي، ښځې موچته کړي دي. سړیم سبا اعتراض کولی شي چې موږ هم د سړو برابر کېږو. څنګه برابر کېږي؟ سړی ګاډي ته راوختلو، سیټ کې ښځه ناسته ده، ښځې ته وایي تم پاسېږه، زه به هم ودرېږم، ځکه ښځه او سړی برابر دی. ته په سیټ باندې ناست یې او زه په سیټ ولاړ یم. موږ څه تعلیم ورکوو؟ موږ یو سړي ته وایو د جینۍ دپاره سیټ پرېږده، دا ستا مور په ځای ده، دا ستا د خور په ځای ده. سړی سبا ویلی شي چې موږ ښځه او سړي برابر یو، زه د ښځې دپاره سیټ نشم پرېغوستی، بلکې الټه به ښځې ته وایي چې د سیټ نه پاسېږه، ځکه ته خو زما برابر یې، ته ولې ناست یې، زه ولاړ یم. موږ تعالی عزت درکو. سړی د سیټ نه پاسو ته کېنو، ته وایې زه د ښځې د سړي برابر یم، نو سړی به ورته وایي پاسېږه، ما او تا به یو ځای ولاړ شو. موږ وایو د ښځې عزت زیات دی. ښځه د بل داخلولو دپاره ځي، بینک ته ځي، ډاکخانې ته ځي، 10-20 سړي ولاړي، ښځه راشي ټول وایي دا ښځه مخکې کوي، موږ تا د سړي نه مخکې کوو. ته وایې برابري پکار ده. نو چې ته مخکې ولاړې، بابا رالی، کاکا رالی، وایي دا ښځه وروسته که ما سره برابره ودروه په لین کې. موږ تعالی عزت درکو. ښځه بل بغیر لین نه داخلېږي په بینکونو کې، په هر ځای کې دا موږ مخکې کوو. دغه رنګې بار په پبلک کې په عوامو کې کله راوځي موږ ته څه کار پیښه شي، ګاډی خراب شي، موټر سایکل خراب شي، ښځه موږ عزت سره سیټ ته ودرو، ته سیټ ته ودرېږه.
ته سیټ ته ودرېږه سړی په خپله پنچر لګوي سړی گاډی روان کړی غریب خولی خولی وي پنچري معماله گاډی بوزي کله په خپله پنچر لګوي هلته هم سړی ناست دی خولی دي ځي پنچر لګوي او دا لګې ده سیټ ته ولاړه د خپل موبایل کې ګوتې وایي ګیمونه کوي مونږ یو ته خو ګوره تاله عزت درکړی شو ته وایې زه د سړي برابر یم نو یو پنچر به ته لګې بل به دې سړی لګوي گاڑی خراب شو پکار دی چې ښځه ساته نه دیکه ورکوي مونږ یو ښځې ته وایو نه نه ته دیکې مه وهه دا ستا کار نه دی ته سیټ ته راځه سړی دا گاډی ځان پسې راکاږي ته د سړو برابري غواړي مونږ خو د سړي نه تاله زیات عزت درکړی دی که ته وې زه به داسې ګرځمه ټیټ کپړې به استعمالومه فټ کپڑے به استعمالوم چاق چوبند لباس به استعمالوم سړی دې ما ته نه ګوري دا د سړو په سترګو کې ګندګي ده موږ پاک یو د دوی نیتونه خراب دي د دوی سترګې خراب دي سبا به سړی وي زه د ښځو برابري غواړم چاق چوبند لباس به استعمال کی او دغه رنګ سکن ټایټ پرتګونه به استعمالوي پینټونه به استعمالوي او د هغوی چې کوم باډي کټس دي هغه به پکې ښکاري سبا به سړی وي ته ما ته مه ګوره ستا سترګو کې چې کوم دی ګند دی او زه دا خو ما ته اختیار دی زه به داسې ګرځمه موږ سړي له اختیار نه ورکړو نو ته ولې داسې کې د دسمبر په یخه یخنۍ کې ګاډی روان وي ته د سړي برابري غواړي موږ تاله څومره عزت درکړی دی ګاډي یخه یخني ده جینۍ راشي فوراً الکان پاسیږي مخکې سیټ کې جنکۍ کېنوي او دغه رنګې زه به بار ودرېږم دا بار هینډل ونیسي په ګاډي ودرېږي نورې ښځې راشي دا غریب پاس وخځي ډاټسن باندې سوزکي باندې د پاسه کېني یخه یخه هوا پې لګېږي لاندې ښځې په عزت سره پرتې وي دا سړی دا ویلی شي زم د ښځو برابر یم نیمه ګنټه سفر وشو اوس به زه لاندې سیټ باندې کېنم دې جینۍ ته ووایه چې اوس بره چې کوم دی کېني په ګاډي باندې چېرته داسې سړو کړي دي نه دي کړي انګریزان هم داسې نه کوي مسلمانان هم داسې نه کوي د ښځې له عزت ورکوي ته زه برابري غواړم نو سړی بار ولاړ دی په سټینډ باندې به ته ودرېږه او که بره کېناستې او لږ هوا د باندې ولګي د ټول میک اپ به دې دوړی بیا به څه کوې سړي دا خوار خوار سرونه نیولي غریبانان پر ګاډو کې بره ناستي خړ پړ شي او کار کوي ښځه بره چېرته نه کېنئ په ډاټسن باندې سوزکي باندې وګوره څومره ته زه برابري غواړم راشه ستا د کور ګټر خراب شو ستا سړی راووتلو بار ګټر کولاوئ تا بار نه راوباسي ګټر کولاوئ سر تې اوچتئ بالټو کې چې کوم دی ګندګي اوچتئ بارنیر کې ګندویڼ کې هغه ګزاري یا جمعدار راولي هغه هم سړی دی هغه هغې کې کوزېږي ګندګۍ پورې خپو پورې ډوب وي ولې لکه دې ګندګۍ ته کوزېږي وایي زما ښځه ما ته په انتظار ناسته ده هغه له 10 روپۍ ګټمه هغه ګندګۍ کې ډوب شي هغه نیر کې ډوب شي هغه نالو کې دننه ننوځي په خپلو لاسونو باندې ګندګي راوباسي میخونه جمع کوي ولې د دې دپاره چې زما ښځه زما عزت دی ښځه سړی دا ویلی شي چې بھئی نن ما ګټر صفا کړی سبا به دا ګټر چې کوم دی زما ښځه پاکوي موږ ورته وایو نه ښځې له عزت ورکړی دی الله د سره داسې ظلم مه کوه ته سړی خیر دی ته بد نه ښکارې ستا ښځه په دې باندې بده ښکاري خاراشه ته ماله برابري پکار ده وګوره ستا تره چې کوم دی بار ملک ته تللی دی ستا رور تللی دی ستا پلار بار ملک کې ګیره سپینه کړله هلته چې کوم دی ټرکونه ډکوي سل بورۍ اوچتوي غریب یو څو ریالونه والي دلته لاړ شه د ګوړو منډۍ کې پیپل منډۍ کې د نورو منډیانو کې د سبزۍ منډۍ کې د فروټو منډۍ کې وګورئ یو ښځه تاسو ولیدله چې کریټې په خپل بدن باندې اوچت کړی اوچتوي نه سړي دا کوي د چا دپاره کوي د ښځو دپاره کوي ته یو بورۍ نشي اوچتولی ستا خاوند روزانه 100 بورۍ اوچتوي لاړ شه ته تپوس کړی دی چې ستا خاوند بار تلی بار ملک ته ستا زوی بار ملک ته تلی دی پردي پلیټونه صفا کوي پردي باترومونه صفا کوي پردي ګټرونه صفا کوي د ګټرونو اوبه وړي هغه چې کوم دی غزاري او عزتمندو بورۍ اوچتئ ریالونه ګټي ستا د میک اپ دپاره رالیږي ستا د کپړو دپاره رالیږي ته خوشحاله چې مانه د بار ملک نه خاوند سینډل راوړي دي کپړې راوړي تا ته پته ده د هغه لاسونه وګوره قسم دی ابله ورځ یو هلک ما خپل د لاسونو تصویر راولېږلو دلته پاکستان کې د سند یو علاقه کې دی هغه د سکرو په کان کې کار کوي په هغې په غر کې کار کوي پته نه 100 زره لاندې یاد کوي زه لاندې کوزېږم او د لاسونو تصویر یې راولېږلو او ما ته یې ګوره دا زموږ لاسونه دي تڼاکو باندې چې کوم دی سره شوي دا د ښځو دپاره کوټو ګینې سړی خو چې یو نوړی روټۍ وخوري موړ شي د ښځو دپاره چې زما ښځې ته کور کې میلاو شي نو ښځو له ډېر
د پیسو استعمال ډېر صحیح طریقې سره پکار دی. بهر ملکونو کې چې کومې کسان دي د هغوی زندګي د کتلو قابله ده عزتمندو. په بټو کې سړي کار کوي، راشه وګوره دا کوم خښتې کوم بلډینګ چې تاله جوړېږي دا بټۍ د سړي په وینو باندې جوړې شوي دي. په سړکونو باندې تارکول سړي اچوي، چېرته ښځې تاسو لیدلي دي دا کاڼي سړي کټ کوي، د غرونو نه دا کاڼي راوړي هلته چې کوم د بمونو ذریعې سره راماتوي او بیا راوړي. بیا راشه ستا د رور واده دی، ستا د زوی واده دی، خاوند سره د پیسې نشته، رور پلار سره د پیسې نشته، هغه غریب لار شو چودري نه پیسې علي، قرض پیسې علي، خان ملک نه پیسې علي، په سود باندې بینک نه پیسې رالي، سبا خان ته ور مخامخ کېږي هغې بې عزته کوي. تا زما پیسې رانوړې، سود ټیم پوره شوی دی، د پیسو واده نیټه پوره شوې ده، دا غریب روزانه په هغه 100,000 روپو باندې بې عزته کېږي. خو تاله هار اغستی دی، تاله بنګړي اغستی دي، تاله چې کوم دی ګوتمي اغستی دي، خپل قرض ځان چا سره ګاڼه کړی دی، ستا دپاره بندوبست کړی دی. روزانه کله چې کوم دی هغه خان په نوکرانو باندې ونیسي، په ډنډو باندې وایي زما پیسې به کله راکې. د ده سترګې روزانه خلکو ته ټیټې وي ستا دپاره. د عزت ښځې له ورکړی دی. بیا بعضې بوډاګان دي، تاسو لاړ شئ ریل کې وګورئ، تاسو لاړ شئ عزتمندو دي اډو کې وګورئ، بوډاګان سړي سموسې خرڅوي، امرسي خرڅوي، غریبانان یې اګۍ خرڅوي، داسې لاسونه یې رپېږي، خپې رپېږي، او دغه رنګ زړې کپړې هغوی استعمال کړي، چیرلو نه د هغوی د بدن کپړې جوړې شوي وي، د هغوی سپلو ته وګورئ، او بنین هغه سره نه وي د اغوستلو دپاره، غریب ویشېدلې اګۍ خرڅوي. څه دپاره؟ د خپل لور د عزت دپاره، د خپلې خور د عزت دپاره، د خپلې ښځې عزت دپاره. ته وې ما له اسلام عزت نه دی راکړی، غریب نه غریب سړی تا دپاره دا قرباني برداشت کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې ښځو لاره نیول پکار دي. اسلام آباد دغه ځایونو کې چې کوم راوځي نو د دې خلاف آواز اوچتول پکار دي. د حجاب خمنګ دا حکم تا ته نه دی راکړی چې کور کې کېنه، دا خو د الله کتاب کې کړی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. الله درته وایي، موږ درته نه دي ویلي چې ته کور کې دننه اوسېږه، الله درته وایي په کور کې دننه اوسېږه او د جاهلیت د ښځو په شان باندې بار مه ګرځه، او د سترګو حفاظت کوه. سړی هم دې کوي، ښځه هم دې کوي. وليضربن بخمرهن على جیوبهن. ځان باندې لوپټه راچوه، ځان باندې غټ څادر راچوه. دا حکم د مولا نه دی، دا د یو مسلمان نه دی، دا د رب کائنات حکم دی، هغه دله درکړی دی. ولا یضربن بارجلهن. تا دپاره خدا وایي خپله به ډېر جړق هم نه ورکې چې ستا د پازیب اوازونه هم خلک وانه اوري. ته چې چاته دروازه کولاوې تریخ آواز سره به آواز ورکې څوکې چې ستا د آواز نه څوک متاثره نشي. ستا آواز قیمتي، خو عزتمندو دوی ځان بې قیمته کو. اکبر شیرونه ویلی دي د داسې ښځو باره کې، وایي بے پرد کل جو آئی نظر، بے پرد کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر وہی پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کا کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. وی یو څو ښځې مې ولیدلې مارچونه کول، وی چې ومې کتل چې ښځې بار راوتې وي او بې حیا وي، وی اکبر چې کوم دی د غیرت نه په ځمکه باندې نه ننوتو چې دا ورځې موږ له کتلو. وی بیا مې دې تپوس وکړو چې پرده څه شوه، وی هغه پرده د سړو په دماغو باندې پرته ده، یعنی سړو خپلې ښځې بار راویستي دي، څه ورته نه وایي. نو ښځې سره حیا ډېر خوند کوي، حیاداره ښځه. ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال بیان شوی بخاري شریف کې، وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام کې حیا د یو پیغلې جینۍ د حیادارې نه هم زیاته حیا وه. پیغلې جینۍ سره یې د هغې تشبیه ورکړې ده، وایي هغې نه زیاته حیا وه نبی علیه السلام کې. د حیا مختلف واقعات ما تاسو ته ویلي دي. نن د غریبانانو کورونو جنکۍ به راوځي په روډونو باندې مارچونه کوي. تاسو ته یو واقعه بیانو. علمگیر مشهور بادشاہ تیر شوی دی او د ډېرې نړۍ او د ډېرې ځای هغه چې کوم دی بادشاهت کړی دی او ډېر زیات عمر یې کړی دی او ډېر مبارک بادشاہ تیر شوی دی. د ده یو لور وه مشهور زیب النساء ډېره مشهور جنۍ تیره شوې ده، دا د ده لور وه. مخفي د دې تخلصو، مخفي منه پټه، دا حافظ هم وه، شاعر هم وه او ډېر حیاداره جنۍ وه. یو ځل د ایران یو شهزاده و، هغه یو شعر وویلو.
ویل د دې شعر دویمه مصره دې څوک جوړ کړي زه به ورله انعام ورکوم. په هغه وخت کې ایران د شعر و شاعري لپاره ډېر مشهور و. خپل ملک یې چې کوم دی هغه اعلان وکړو، چیلنج یې ورکړو چې دې باندې څوک شعر جوړ کړي. یو مصره هغه وویله، هغه دا وه: در ابلق کسې کم دی د بود. دا ویل در ابلق کسې کم دی د موجود، در ابلغ کسے کم دی د موجود، پټیدار دورنګې موتی ډیرو کمو خلکو لیدلې دی، نایاب دی چام نه دی لیدلې. داسې موتی چې دوه رنګه سپینه می او توره می. موتیان خلکو لیدلی دي مختلف رنګ، خو داسې موتی چا نه دی لیدلی چې سپینه وي او توره می. د دې شعر معنا دا ده، وایي په دې باندې بل سړی شعر جوړ کړي. ایران خلک چې کم دی چا کې همت ونه شو، حالانکه د شعر و شاعري ډېر یو لوی دور و. اخره کې دا شعر هندوستان ته رالی. هندوستان کې شاعرانو پې خواري وکړه، زور ازمایي وکړله، خو د دې شعر دویمه مصره یې جوړه نه کړې شوه. چا زیب النساء له داسې په کاغذ ولیکل چې دا شعر د ایران شهزاده رالیږلی دی، دې باندې چې کوم دی بل شعر جوړول دي. نو بعض وایي فوراً هغه شعر دویمه مصره جوړه کړه. بعض وایي دې سنګار کولو، شیشې ته مخامخ ناسته وه، نو چې په سترګو کې سلایي لګوله، نو چې څنګه سلایي لګوله نو د دې نه هغه سترګه کې کله نه کله تریخوالی شان راشي، هغه سلایي ګډوډه شي، نو د سترګو نه چې کوم دی یو څاڅکی پرېوتو. چې څاڅکی پرېوتو لاندې چې وکتلې هغه څاڅکی سپینه مو او توره مو، سپینې اوبه وې او تور تور پکې کجل لګېدلی و. بس فوراً یې شعر جوړ کړو. هغه وې در ابلغ کسې کم دی د موجود، مگر اشکے بتا سرم آلود. توے چی ابلغ موتی چانه دیلی دلے ولی نه دیلی دلے د محبوب دسترګونه چې کوم اوښکه د کجلو سره ملګري شي او پریوزي، نو دغه ابلغ ملغلره ده. ما لیدلې ده که یو حیاداره ښځه چې خپله د خاوند د خپل پلار د خپل رور په فراق کې جاړي او د هغې د سترګو نه کوم اوښکه پریوزي، رنجو کجلو سره ککړه شوي وي، هغه درې ابلق دی. ایران بادشاہ ته چې دا مصره ورسېدله ډېر حیران شو چې عجیبه مصره جوړه کړې ده، چا ډېر زبردست تشبیه پکې ورکړې ده. هغه خط راولېږلو چې دې کس سره زه ملاوېږم او انعام ورکوم او د ده زیارت کوم، ملاقات یې کوم. علمگیر بادشاہ ته خط رالو. علمگیر بادشاہ ډېر زیات پریشانه شو چې زما خو لور ده او ډېره حیاداره ده، بادشاہ یې وخت دی د خپل لور ملاقات د بل بادشاہ د صدر سره شهزاده سره نه کوي. دې ته ویل کېږي بادشاهان څه کوي؟ ویل نه، زما لور به څنګه ملاویږي. ډېر پریشانه شو چې څه به کوم، یو سره مشوره بل سره مشوره. ویل بادشاہ دی د بل ملک مشر دی را روان دی. لوري ورته ویل زیب النساء ویل ماله د دې حل راځي، یو شعر زه بل ویمه، یو شعر یې بل ویل دا شعر صرف هغه ته وښایه به زه به ملاقات له خپله نه راځي. هغه ویل زما اشتها ده چې زه ملاقات کوم زیب النساء سره. زیب النساء ورته یو بل شعر ولیکلو: در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوی گل در برگ گل، هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. چې دا شعر ورته ولو، د شعر مطلب څه دی؟ وی اے ایران شهزاده زما چې څوک قتل غواړي نو در سخن مخفي منم، زه په خپلو خبرو په خپلو شعر و شاعرۍ کې پټیما. لکه څنګه چې خوشبو په ګل کې دننه پټوي. که سړی ګل قتل غواړي، ګل لیدلی چې خو د ګل خوشبو نشي کتلی، نو که خوشبو ته محسوسې نو صرف ګل ته کتی شي، خوشبو ته نشي کتی. وایي زه د ګل په شان
د ګل خوشبوی ما ګل خو کته شي خوشبوی نشي کته هر که دیدن میل دارت در سخن بیند مرا سوک چې زما قتل غواړي نو زما شعر و شاعری زما کلام دی وګوري ما نشي کته زما مثال د خوشبو ده خوشبو سوک نشي کته د دې نه پس به دا جمله بالکل عام شوا چې انسان په خبرو باندې معلومی کی د انسان د خبرو نه به د هغه اندازه لګي چې خبرې څومره طاقتوري سړی طاقتور دی چې خبرې کمزوري سړی کمزور دی خبرې اعلی سړی اعلی دی دا بیا جمله د خلکو د پاره یو نمونه جوړه شو خلکو به استعمالول یو کهاوت جوړ شو یو ضرب المثل جوړ شو یو متل جوړ شو نو بهرحال عزتمندو داسې حیادارې ښځې وي زیب النساء به وادم نو کړی د 15 کالو په عمر کې هغه به وفات شوی نو بادشاہ ته چې ایران شهزاده ته دا خط ورسېد او دا شعر یې وکتلو به د لارې نه واپس شویل دې سره څوک ملاقات نشي کولی دا دومره حیاداره ده او کوم عجیبه تشبیه ته بیان کړه داسې به د بادشاهانو لوریانې وي عزتمندو نو د دې وجې نه خیال ساتل پکار دي